بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاضحیه. دا مسائل چې مجموعه د کوم مسائلو دا د قربانۍ متعلق دي. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمای فصل لربک وانحر، ته موضوع کا خپل د رب د پاره او قربانی وکړه. او حدیثو کې د قربانۍ فضایل راغلي او وعیدات هم راغلي چې کوم سره هغه مالدار وی په د باندې قرباني واجب وی او د قرباني نه کوي، نو حدیث کې راځي چې داسې سړی دی زمونږ عیدګاه ته نه راځي، د موږ سره جمع کې نه شاملېږي د اختر په موز کې، لکه وعید دی چې قرباني نه کوي او عیدګاه ته دی راځي. او د قربانۍ فضایل متعلق حدیث کې راځي چې فرض د اختر د قربانۍ نه یو زیات محبوب عمل الله ته نشته دی. زیات محبوب عمل د لوی اختر پر ورځ باندې هغه قرباني ده د الله په نزد، او د قرباني دا وینه لازمه کې ته نه رسیدلی چې دا د الله په دربار کې مخکې قبول شي. صحابو تپوس کو اے د الله رسول د قربانۍ څه کیفیت ته څه حالت ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو صحابو تپوس کو مونږ له څه اجر دی څه ثواب دی؟ بكل شعرة حسنه، ده هر یو ویخته په بدلی کې نیکی ده. وی دا الله رسول بعضی ساورو باندې خو ویختنی باغی باندې اونی فصوف یا رسول الله، ته اونو متعلق سره کوم دی بكل صوف من الشهر حسنه، چې دا اونو چې کوم یو تار دی دا هر تار په بدلی کې ستاسو د پاره نیکی ده. د هر یو اون هغه تار په بدلی کې هم نیکی ده، د ویخته په بدلی کې هم نیکی، د تار په بدلی کې هم نیکی. اضحیه څه ته ویل کېږي؟ اضحیه د حمزه په کسرې سره او د یا په فتحې سره، لکه حمزه باندې پیش دی او په یا باندې زبر دی. اضحیه دا په تشدید سره دی، یا په تشدید سره یا د یا په تخفیف سره، لکه یا باندې شد راشي اضحیه، یا تخفیف سره اضحیه بغیر د تشدید نه. دا ویل کېږي اسم لما یذبح یوم الاضحى، اسم لما یذبح یوم الاضحى، د لوی اختر پر ورځ باندې چې کوم ساورې ذبح کېږي د هغې نوم دی اضحیه په لغت کې او په اصطلاح کې. والاضحیه فی الشرع، په شریعت کې اصطلاح کې هي ذبح حیوان، داوی د هغه ساوري ذبح کول مخصوص چې یو مخصوص ساوري وي. قربانۍ شرایط پکې موجود دي، د قربانۍ د پاره هغه خاص کړی دی. بنیت القربة، الله ته د نږدې کېدو په نیت سره، فی وقت مخصوص، هغه مخصوص وخت کې، لکه دا د قربانۍ ساوري دی مخصوص ساوري چې قربانۍ لري مخصوص کړ دی په مخصوص وخت کې، لکه د 10 ذی الحجې د اختر موز نرستو د په ښارونو کې او په غرونو کې د صبا ختون وروستو دا وخت شروع کیږي، او د 12 ذی الحجې د نور او ارتاویدونه مخکې دا 3 ورځې او 2 شپې راځي. نو دا مخصوص وخت دی د قربانۍ لپاره. نو چې دې مخصوص وخت کې کوم ساورې الله ته د نږدې کېدو په نیت سره ذبح کېږي دې ته ویل کېږي قرباني. الاضحیة واجبة عند الامام ابي حنیفه رحمه الله، د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد قرباني واجب ده په مالدار باندې، صاحب نصاب باندې. صاحب نصاب باندې د امام سے په نزد باندې قرباني واجب ده. اول اضحیة سنة مؤکدة عند الامامین ابي یوسف و محمد رحمهم الله تعالی، او د امام ابو یوسف امام محمد رحمهم الله تعالی په نزد سنت مؤکده ده. واجب هغه په درجه کې زیات دی، فرض ته نږدې دی. سنت مؤکده په درجه کې د واجبونه کم دي. دا دواړه امامان وي، امام ابو یوسف امام محمد، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردان دي. دا دواړه وی چې قرباني سنت مؤکده ده، لکه سنت مؤکده د سار 2 رکعت سنت، د ماسپخین 4 رکعت سنت،
د ماښام لمونځ نه وروسته 2 رکعته سنت مؤکده دي، تاکید راغلی، سنت دي خو تاکید راغلی. خو امام صاحب وایي چې نه دا واجب ده، قرباني واجب ده. او فتوا د امام ابو حنیفه رحم الله په قول باندې ده چې قرباني په صاحب استطاعت صاحب نصاب باندې واجب ده او ضروري ده.